کتونکو علب خان شیرپوی یم څنګه چې دې نه موږ مخکې خبرې وکړې چې په کوم ځای باندې دا لانجه وه دا تاسو ګورئ چې دا اوس دې وخت کې روانه شوله دا مشینري راله خو هلې روانه شوه چې دلته کې ښه کافي ډزې وشوې دلته کې د خلکو روزګار چې کم دی دلته کې په میله کې چې کم خلک وو هغوی نه ښه منډې ویستلې شوې د سکول د ماشومانو اگزام پیپر چې کم دی هغه ضایع شوله هغوی ته کمرې بندې شوې پرون د دې احتجاج چې کم دی نو ایجنسو رپورټ پاس کړو انتظامیه تر دې وخته پورې خاموشه ولې وه چې ډزې وشولې د هغې نه پس چې کم دی نن اپریشن کیږي په دې باندې موږ سره ثانیه صافي صاحبه موجوده ده او د هغوی سره به خبرې ترې کوو میډم یو خو دغه ځای کې اګزام دی هغه ماشومانو پسې ورونه بند کړو پیپر په دغه شو دلته کې میله وه نن د ګل ورځ وه د دې اطلاع پرون وه چې یاره موږ به احتجاج کوو د دې کلي خلاقي خلکو دغه کړو لیټوالې ولې راغي او څه به مو وایې په دې موقع باندې جی زمونږ الریډي دا اپریشن چې پلان ډو دا جمعرات په ورځ موږ پلان کړی و جمعې په ورځ موږ پولیس ته لیکلي او په منډې باندې موږ د دې اپریشن آغاز وکړو as far as چې د فایرنګ والا دا obviously چې دی چې کم قبضه ګروپ دی نو دونه خو به مزاحمت موږ ته هغوی کوي ځکه چې دوی زما افس ته سټې هم راوړلې وه سټې دوی د غلط عدالت نه اخیستې وه دا سټې د دې چې کم کیس دی هغه روان دی په های کورټ کې دوی ماله سټې د لوور کورټ نه راوړلې وه نو obviously چې څو پورې د های کورټ آرډر ماته نه وي شوی نو هغه پورې زه هغه سټې موږ په هغې منو نه سیکنډلي چې څو پورې دا پرایم لوکیشن دی ډېر زیات دا تقریبا د 10 کالو نه زیات د دې وشو په دې باندې قبضه مافیا ده دې باندې الریډي د 4 کروڑ روپو یو پروجیکټ منظور شوی دی 2 کروڑ په هغې کې پیمنټ شوی دی نه دې کې 60 دکانونه وو 9 دکانونه ودرېدل 9 دکانونه ودرول موږ د هغې نه پس دوی د کوټ نه سټې راوړه قبضه مافیا چې سټې راوړله سرکار خو منې شو خو قبضه مافیا منې نه شوله هغوی په د شپې د پوره دیوالونه ووهل نو obviously سټې چې څو پورې زما دپاره ده سټې هغه عمره د پرایویټ پارټي دپاره هم ده نو صرف د حکومت د ریټ قایمولو دپاره د عدالتونو ریټ قایمولو دپاره چې کله ستاسو سټې په هغه وخت کې به تاسو د حکومت ځمکو ته نه ګورئ د هغې دپاره موږ دلته د اپریشن نن پلان کړی دی سهار ټایم کې سیډ انسیډنټ وشو فایرنګ وشو خو په دې باندې د الله شکر دی چې زخمی پکې نشته دی سو بله کیژوالټي پکې نشته دی سیکنډلي پولیس چې کوم اوس ریمینینګ پولیس دی هغه خو زما سره دی د هغې نه پهله چې نن کوم ډي ایس پي په سربراهي کې په هغه کسانو باندې چھاپې روانې دي 15 کسان موږ الریډي اریسټ کړل نو چې څونه هم دی کې نقصان شوی دی انشاءالله د هغې تلافي به کېږي میډم کومه پیپر د ماشومانو دا خو موږ د انتظامي کمزوري ګڼلی شو چې یاره په عین موقع باندې خو هغه شانتې کرداره دا نه شو ډسته خبره لاړله برخالوت چې څه شوي دي یا خو شوي دي دا اقدامات چې اوس پورته شو سر جی یو تقریبا یو 15 شپږ ورځې پهله د دې چې کوم مشرانو موږ له راغلي د حالات به د دې نه زیات خراب وو کوم انتظامیه په دې کې انټروین کړې نه وه دوی ویلې چې موږ به دا کو حکومت یې نشي کولی دا دیوال به موږ غورځو نو موږ ورته وویلې چې دا دیوال د حکومت دی د حکومت په ځمکه باندې دی حکومت به یې غورځوي حکومت به خپله ځمکه واګزار کوي نو د هغې په وجه باندې دا شی وه چې څنګه دا پرابلم پاپ اپ شو موږ د دې لیګل سټیټس معلومو ځکه چې کو سټې و نو هغې کې بیا موږ انټروین کولی نه شي د هغې نه پس په دې باندې موږ میټینګز وکړل د 3 ورځې پهله د دې علاقې خلک ماله راغلي او نن پیر په ورځ باندې موږ په هغې باندې اپریشن وکړو د دې نه به زیاته خطره وه خو د دې علاقې خلکو په خپله دا دیوال غورځولی وی میډم چې هسته کې قبضه مافیا په پنجې ډېرې مضبوطې دي نور ځینو کې هم ډېر ځینه راګیر شوي دي هغوی ته څه میسج ورکوئ ګورئ چې څو پورې حکومت کسټوډین موږ او پولیس والا انشاءالله چې چېرته هم دی یو کس دی کو چېرته څه دیوال رواني ایز ا سټیزن به موږ خپل فرایض انجام کوو څنګه چې میډیا دا زموږ آیز اینډ ایرز دي ټیک شو چې چېرته میډیا ته پته لګي چې په دې ځای کې دا موږ ته ښکاري چې د حکومت ځمکه ده او په دې قبضه کېږي میډیا دې موږ ته وایي موږ به د هغه ځي پوره ریکټیفیکیشن کوو او موږ به هغه ځي د هغه ځي نه د حکومت څونه هم ځمکه ده موږ به یې واګزار کوو ځکه چې د حکومت ډېر زیات امپورټنټ ډیولپمنټ پروجیکټس راشي نو هغه پرایویټ کسانو له پیسې ورکوي نو په خپل ځمکه هغه پروجیکټس ولې نه شروع کوي چې کم از کم د ځمکې قیمت خو ته بچت وي که نه دلته الریډي یو پروجیکټ دی د 4 کروڑ والا په هغې کې 2 کروڑ پیمنټ شوی دی دلته به 60 دکانونه انشاءالله جوړېږي خو کیس چونکې په های کورټ کې پینډینګ دی چې صرف زموږ په دغه کې خبره وشي نو انشاءالله موږ به دا فل لرې کوو موږ به دلته چې کوم الریډي پروجیکټ منظور دی موږ به هغه کوو عرض یې دا وکړلو چې مزاحمت نه پهله موږ دلته راغلي د دې نه به ډېر غټ شر جوړېدو که دې کسانو خپله دا دیوالونه مات کړي وي د دې نه پهله خو د دې
زی موږ ته علم خو په دې باندې سټې وه خو چې په راتو رات په دې باندې کنسټرکشن سٹارټ شو نو چې د حکومت کنسټرکشن ولاړ دی نو د پرایویټ کس کنسټرکشن به ولې کېږي تاسو خپله ګورئ چې دا دیوالونه چې کوم دي دا اوس تازه په بلاکس نه جوړ شوي دي په دې کې باقاعده پارټیشن شوی دی نو تاسو ته زه دوباره عرض کوم چې زه د حکومت ریټ قایمولو دپاره دلته راغلم دا ځمکه اوس هم په دې معنی په عدالت کې تنازع شته خو عدالت ما دپاره محترم دی د پرایویټ پارټي دپاره محترم دی چې کله هغوی سټې ورکړله نه به پرایویټ پارټي پې کنسټرکشن کوي او موږ خو منلې ده موږ 9 دکانونه ساز کړي دي موږ ته نور ریمینینګ دکانونه پاتې دي سرکاري تحویل کې اخیستل کېږي چې بیا لانجه نه دا به سرکاري تحویل کې اخیستل کېږي په دې معنی چې ان شاء الله کله هم کنسټرکشن زه ستاسو میډیا والا ته هم دا عرض کوم چې چېرته هم تاسو صرف شک مي چې زموږ شک دی چې دا د حکومت دا خو یقیني شوله دا د حکومت ځمکه ده که نه د دې نه علاوه کو نورو کسانو ته هم څه شک وي چې دا ځمکه ما په خیال د حکومت ته او فلانه کس قبضه مافیا دی او هغه دغه شان چل کوي زموږ افس ته راځئ موږ به انشاءالله د هغې پوره انویسټیګیشن کوو موږ به لرې کوو ډیره زیاته مننه کتونکو دا مهال الوینا صاحبه راهم راغلې ده ثانیه صاحبي صاحبه چې کومې خبرې وکړي تایید یې کوو چې کار کولو والا دا نه چې کار نه د کولو والا خو انتظامیه کې نور هم چې کوم دی نو ډېر زیات افسران وي حمزه خان راغلی دی او دغه واقعیت ته څنګه ګوري په دې سره هم خبرې اترې کوو ډي پي او 400 چې کوم دی هغه هم دې موقع ته راغلی دی او هغې سره هم خبرې اترې کوو حمزه خان څنګه لیجي خیر کومه واقعه چې وشوه همیشه دلته کې منتخب نمایندګان هم دي کله چې افت راشي نو انتظامیه راویښه شي څه وایې په دې موقع باندې بزي اول خو به زه دا ووایم چې د الله پاک ډېر شکر دی چې دا عوامو په خپله نه دی راغورځولی او ډېری درسته خو اخر انتظامیه راله او بار کال ورکولو ده باوجود چې دی نو اپسنسي وه خو بدرنګتیا ته جوړه نه شوه او زه به ووایم چې د دې به شکریا ادا کړو چې رالل او په خپله چې دی نو لیګلي یو کار وکړو بل چې مونږ سار لاړو د ټي ایم او صاحب دفتر ته او وی ور ګیدرینګ انفارمیشن چې د دې سټیټس څه دی نو تاسو ته چې څنګه مام هم ووې اے ډي سي صاحبه په دې باندې سټې ده جي نو زمونږ ډېر واضح پیغام و تاسو به کتلي او هغه دا و چې یاره مونږ د عوامو سره شانه به شانه ولاړ یو په دې مسلې کې دوتمانزو خلکو سره او چې چرې سرکاري عمله دا قبضه غشته نو انشاءالله مونږ به راځو په موقع به یو او هر قسمه کومک به کوو خو قانون خپل لاس کې اغشتل نه دی پکار الف خانه نو دا هغې زه حمایتي نه یم ډېره زیاته مننه جي که سیب کمال خان هم راغلی سیب کمال خان څه به وایې په دې موقع باندې تاسو ته مخکې نه پته وه دې کې څه جرګه د منظو خلکو ناسته نه وه کړې په خبرو نه ختمېده چې دې ته خبر راله یاره په خبرې خو په دې کې ډېرې شوې وې خو په خبرو نه ختمېده نو زه خو یم چې اوس هم الله تعالی خیر که چې دا سرکار پکې راپاڅېده او دوی په خیر خیریت سره بغیر څه شر شدت نه دا شی وکړو او دوی پکې نور راغلی نو زما په خیال چې دی نو دې کې به ډېر کیجوالټیز شوي وو خفګان به جوړ شوي وو دښمنۍ به جوړې شوې وې نو موږ دې وخت کې د سرکار هم ډېر مشکور یو چې هغوی رالل او هغوی پکې دا مداخلت وکړو او هر یو شی په خیر خیریت سره او په صحیح طریقې سره دا وکړو او د اتمانځوالو حق او اتمانځو د خلکو حق هغوی ته میلو شو ډېره زیاته مننه کتونکو څنګه چې ذکر وشو نو دې کې بالکل چې کوم دی نو خیر شوی دی او ډي پي او صاحب سره هم څو خبرې اترې کوو ډي پي او 400 سهیل خالد خان چې موږ سره په څنګ کې ولاړ دی خو پولیس په موقع نه وی را رسېدلی نو دلته کې به ډېر لاشونه پراته وو ډېره کاپي ډزه شوې ده بل دلته کې میله وه میله د ګل په ورځ باندې میله لګي دا یې خلکو روزګار هم دغه شو دې کې څونه ګرفتاره شوي دي څه اقدامات به کي د خلاف به څه ایکشن اخلي डी पी ओ साहब इस हवाले से आप क्या कहेंगे बस ये TMA की लैंड थी जो कि कोर्ट ऑर्डर के तहत हमने वागुजार कराई है और इसमें कुछ लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट करने की कोशिश की तो उनको अरेस्ट किया गया है अभी कार्रवाई जारी है कुछ लोग अभी भी पुलिस के साथ उन्होंने मुज़ाहमत की थी अभी हमारी पुलिस जो है उनके पीछे फॉलो कर रही है तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है हम इसको क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट की ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए और किसी तरह भी कब्ज़ा माफिया को इधर हम सपोर्ट नहीं करने देंगे। देखिए सब कल से इतला था कि यहाँ पे एहतजाज होगा ऐसे हालात बनेंगे फायरिंग हुई इसके बाद इंतज़ामिया आ गया तो पुलिस आपको ये इतला था? हाँ थोड़ा बहुत अंदाज़ा था उसके लिए हमने तैयारी भी की हुई थी हमारी नफरी डिप्लॉयड है मौजूद है इधर और वो जो नफरी मौजूद थी उन्होंने फिर फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया। अभी कितने बंदे गिरफ्तार हुए? अभी कुछ बताया नहीं जा सकता मुख्तलिफ टोलियाँ हैं वो भी नहीं कैजुअलिटी। जी थैंक यू सर।
کتونکو دغه تاسو ګورئ دی وخت کې چې دغه آبادي چې کومه ده مکمل روانه شوله ډي پی او 400 په خپله دغه موقع ته راغلی دي سره د خپل نه پرې خو دا خبره کوو چې پولیس نه وی راغلی نو لویه کیجوالټي به چې کومه ده په دغه کې شوې وه او د ما چې څنګه دې نه مخکې خبرې وکړې چې دې کې د دې ځای د مشرانو د انتظامي او د دې خلکو چې کم دي کمزوري شوه او هغه کمزورۍ په وجه باندې دغه شانتي یو واقعه مخې ته راغله نو انشاءالله وختن په وختن په دې نظر ساتو خو انتظامیه غواړي نو مرغې پر نشي والی دا د هغې مثال دی حکومت سره نه کېږي او نه د حکومت رټ څوک چیلنج کولی شي نو موږ به انتظامي ته وایو چې د آفت نه مخکې راپاڅېدل پکار دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ